قرباني دا واجب دا نکدا مستحب دا دا وجوب درجه لري دا استحباب درجه لري یو سړی وایي چې بس کومې کا کومې نه کړو بس نه مې کړی نه قرباني دا وجوب لري او واجب ده چې بچا باندې قرباني واجب وي او دې قرباني ولکي دا انسان ګناهګار پاتې شو او دا وجوب چې کوم دی نو پاس شرایط سره دا مخصوصه ده لکه قرباني دا بچا واجب ده د قرباني د وجوب د پاره اولنی شرط چې کوم دی المسلم هغه مسلمان کېدل دي هغه زنانه ده او هغه سړی دی دواړو باندې چې دا مسلمانان وي قرباني په باندې واجب ده دویم دا عاقل وي سمجدار وي کوم چې عاقل ني او لیونی وي هغه باندې قرباني نشته دي عاقل او دیوانه باندې قرباني نشته دي دغه علاوه چې کوم دی دا بالغ وي ځکه چې په بالغ باندې شرعي طور باندې قرباني نشته او استحسانا کې یو سړی قرباني کوي نو کولای شي ولا دغه کې مقیم د پاره قرباني ده چې هغه په خپل وطن باندې مقیم وي په مسافر باندې قرباني واجب نه ده لیکن که هغه قرباني کوي نو استحسانا قرباني کولای شي اجر په باندې الله رب العزت جل وعلا انسان ته ورکوي اوس قرباني واجب پچا ده دغه شرط چې هغه د صاحب نصاب دی کوم یو انسان چې د عید الاضحی یوم النحر د لوی اختر د لسم ذی الحجې صبح صادق نه بعد دومره مال سره موجود وي چې هغه نصاب د زکات ته رسیږي یا د هغې برابر وي یا د هغې نه زیات وي نو په دغه انسان باندې قرباني دا واجبه ده قرباني په 52 تولې چاندی باندې انسان نصاب ته رسیږي نن ریٹ دی 3490 روپے د چاندی 3490 چې دیلا ضرب انسان په 52 تولې کې ورکی 1,83,330 روپۍ راځي موجوده وخت کې چې چا سره د لوی اختر د لسم ذی الحجې صبح صادق باندې 1,83,330 روپے موجود وي چاہے نقد کی موجود تھی چاہے مال تجارت کی موجود تھی یا ضروریات اصلیوں نا زیاد پیو صورت کی نظر پیسے موجود تھی چاہے سر قرض موجود تھی چاہتے کش اچھولے رہے باغا کش کی موجود تھی بلزے کی موجود تھی کچھ 1,83,330 روپو دی مالک میں پدبان قربانی دا واجب دا دی با قربانی کئی دغه انسان سره دومره پیسې ني نو بیا خو آزاد دی خو دغه نصاب دی چې د دې برابر وي نو بیا هغه باندې کوم نه قرباني دا واجبه ده او دا مالیت که د نغد پیسو په صورت کې دی که دا مالیت د مال تجارت په صورت کې دی که دا مالیت چا سره د امانت په صورت کې دی که دا مالیت چا سره د قسط په صورت کې دی خو چې دغه پیسې د سره موجود وي نو په ده باندې قرباني دا واجبه ده قرباني په پیسو باندې کال تیرېدل شرط نه دي که یو سړی دا وایي چې ما سره خو پیسې شته کالي را سره شته خو په دې لا کال نه دی تېر شوی ایله خو اوس واخېسته نه د قربانۍ لپاره چې د سهار صبح صادق یعنې په لسم ذی الحجه باندې تا سره مال راغو په ته قرباني واجب شوه قرباني در باندې بیا واجب شوه د دې لپاره په مال باندې د کال تېرېدلو هغه شرط نشته دی څرنګه چې په زکات باندې د مال تېرېدلو چې کوم دی نو هغه په دې باندې شرط دی دغه رنګې انسان کور دی یا کپړې دي یا د استعمال څیزونه دي مثلا ګاډی دی مثلا اسلحه ده چې دا ضرورت اصلیو کې راځي نو دا په نصاب کې شامل نه دي دا په نصاب کې نشي شاملولی د ضرورت اصلیو نه چې زیاتې پیسې سره موجود وي نو هغه چې کوم دی نو بیا راځي په نصاب کې او دغه انسان چې کوم دی نو قرباني په ده باندې واجب ده اوس انسان سره په دې وخت کې چې موجود وي دغه پیسې نو په ده باندې قرباني واجب ده او دې باندې قرباني بیا چې کوم دی نو خامخا دغه انسان په قرباني کوي د قرباني چې کوم احکامات دي کوم د دې ضروري مسایل دي هغه بار تاسو اوریدلي دي هغه عام فهم دي هغه یو عامې مسلې دي لکه مثال په دې کې د قربانۍ چې کوم دی نو هغه مسایل دي چې په دغه ورځ باندې به څه کېږي نو قربانۍ په دغه ورځ باندې څومره د قرباني کېږي په
الحجه د اختر د موږ نه بعد قرباني شروع شي هغه لسم ذی الحجه چې کوم ځای کې کوم راځي لکه په سعودي عرب کې لسم ذی الحجه هغه د جمعې مبارکې په ورځ راځي په یورپ کې یا هغې چې کوم خلک فالو کوي کوم خلک هغې په وینا باندې اختر کوي یا روژه کوي نو د هغې لسم ذی الحجه په لسم جمعې په ورځ ده زمونږ لسم ذی الحجه دا د خالي په ورځ باندې ده نو زمونږ په دلته یې قرباني د خالي په ورځ د اتوار په ورځ او د پیر په ورځ تر مازدیګره پورې دا 3 ورځې کوم ده قرباني کېدی شي.